الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ګلاله تاسو ګورئ CID نیوز نتورک اسلام آباد. راځي چې ورو د نن خبرونه. وزیر اعظم ښاغلی عمران خان معاون خصوصي برای احساس پروګرام ډاکټر ثانیه نشتر وویل چې د معاشرې پاتې خلکو ته ریلیف ورکول د موجوده حکومت مشن دی. احساس کفالت پروګرام دایره 80 لکه مستحق خاندانو پورې وسیع کړی شو. کابینه اجلاس دا فیصله وکړه چې قرض اخیستل لپاره پاکستانی املاک به بغاڼه نه ښودی شي. ښاغلی عمران خان او وفاقي کابینه دا فیصله وکړه چې F9 پارک به نه ګڼه کیږي. د قومي املاک به حفاظت کوو. یو مسلمانه ښځه په امریکا کې ډیره اهم عہدې باندې کامیابه شوه. واشنگټن نه خبر دی چې پاکستانی نژاد سایمه محسن فیډرل پروسیکیوټر جوړه شوه او د امریکې تاریخ کې اول ځل یو مسلمانه ښځه په دې عہدې ته کېناسته. اسلام آباد ایرپورټ کې د یو ګاډي نه بېشمار اسلحه ونیول شوه. ذرایع وایي چې وفاقي دارالحکومت نیو اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ ته یو ګاډي داخلېدو او د سیکیورټي فورسز شک راغو او ګاډي چیکنګ سٹارټ کو. په چې ویې کتل نو حیران شول چې ګاډي د اصلې نه ډکو. ګاډیو کسان ونیول شول. کوهاټ، کمال خیل، منده خیل په علاقو کې عمایدین ته احترام کارډ ورکړی شو. ډپټي کمشنر کوهاټ عبدالرحمن او ایڈمنسټریټر ټیم محمد شعیب عمایدینو ته د احترام کارډ ورکړل. تر اوسه پورې د 900 نه زیات احترام کارډ تقسیم کړي شوي دي. په دې عمل باندې د علاقې خلکو د دوی ډیره شکریه او هرکلی ورته وویل. پېښور میډیکل کالج او انم په منځ کې د کینسر په تحقیق باندې د یو بل سره مرسته کولو باندې دستخط وشو. همدې سره خبرونه سر ته ورسېدل. که تاسو اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب نه دی کړی نو سبسکرایب یې کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټ کړئ او موږ په فیسبوک باندې هم فالو کړئ. خپل خیال ساتئ او د نورو هم وګورئ CID نیوز نتورک اسلام آباد. الله پامان. You are watching CID News Network Islamabad.